نحمده ونصلي على رسول الكريم. نجدار نبی علیہ السلام حدیث شریف کی فرمائی چې الغیبت اشد من الزنا، دا غیبت کول دا د زنا نه ډېره لویه او سخته ګناه ده. او آیت کې مراري چې ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت دې نه کوي بعض ستاسو نه د بعضو. لهذا عزیزانو دا یو لویه غټه ګناه ده غیبت کول. په حدیث کې د دې تعریف راغلی غیبت ویلی شي ذکرک اخاک بما لم یکرهو، د خپل ورور یو خبره یادول په هغه خبره چې هغه بده ګڼي که هغه ته وکړی شي. لهذا پسې شا چا پسې خبرې کول او چا بدې ویل دا غیبت دی. نو د دې ګناه نه ځان بچ کول پکار دی. دې وخت کې ډېر خلک په دې ګناه کې مبتلا دی، لګیا دی. لهذا دا ډېره غټه ګناه دا غیبت کول. د دې وجې نه یې په تنبیه الغافلین کې راغلی دی چې دا غیبت چې دی د دې څو قسمونه دي. یو قسم د دې دی چې کفر ته په هغې باندې بنده وځي. یو کس دی او یو بل مسلمان پسې لګیا دی او خبرې ورپسې کوي. نو دا مسلمان ولګي هغه ته هغه ویرټي ورته وایي ولې لګیا یې پردو خلکو پسې خبرې کوي. نو دی ورته وایي زه خو رښتیا ورته ورپسې غلطې نه وم، هغه کې دا خبرې شته. وایي چې ده دا حرام شی حلال وګڼلو، په دې وجې نه دی کفر ته هغه واړېدو. نو دې وجې نه یې د دې غیبت نه ځان بچ کول پکار دی. او دقه شان د غیبت د نبي علیه السلام وختو کې دوه زنانوې روجې نیولې وي. نو چې څنګه نبي علیه السلام ته حاضر شو، نبي علیه السلام یې مې خو ډېرې زیاتې اوږې شوي یو، وایي تاسو روژه ماته کړې ده. وایي د الله پیغمبر مې خو څه خوراک نه دی کړی. لوښی ولې هغوی راوړو او ورته ویې دې کې پښې وکړئ الټی وکړئ. چې څنګه هغوی الټی وکړي تازه غوښې هغوی راوغورځولې. نبي علیه السلام ورته تاسو اوس د چا غیبت وکړو، تازه غوښې د هغوی وخوړلې، د هغې وجې نه چې دی ستاسو روژه ماته شوې ده. نو د دې وجې نه موږ تاسو له پکار چې د دې غټ ګناه نه ځان وساتو. بیا د دې علاج دا دی که دا غیبت دې چا پسې کړی دی او هغې کس ته دا خبرې رسېدلي ستا، نو بیا خو به د هغه نه د هغې غیبت معافي غواړې. او که هغه ته معافي وکړه فبها، که معافي ونه کړه نو بس بیا به هغه مجبوره کې خامخا د هغه نه معافي غواړې. دا حقوق العباد دی. او که چا پسې غیبت کړی دی او تا د هغه نه معافي نه ده غوښتې او هغه ته ستا دا خبرې رسېدلې هم نه دي، بس په پټه باندې د الله تعالی نه بښنه وغواړه. ادا ووایه اللهم اغفر لي وله، بس الله تعالی به یې په پټه باندې معاف کړي. نو دې وجې نه یې دا غیبت چې دا ډېره غټه ګناه ده. دې کې دا ګناه هم ده بیا که یو کس ته تا هغه پسې خبرې وکړي لیکن دا خبرې هغه کې وي نه، نو بیا دا تا هغه باندې بهتان هغه وتړلو. نو بهتان د غیبت نه بیا غټه ګناه ده. نو موږ تاسو له پکار چې د دې ګناه نه خاص کر نارینه او زنانه ډېر مبتلا دي په دې ګناه کې چې د دې ګناه نه ځان وساتو. الله تعالی اول مال او بیا تاسو له دې خبرو کولو باندې او دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. څومره خلک چې دا خبرې اوري عمل پې کوي ټول الله تعالی